دویم پکې الله د قرآن غرض ذکر کړي چې دا قرآن نازل کړي ما څه دپاره دی. نو الله د دې غرض دا نه بیانوي چې لیتلو خلق د دې تلاوت وکړي، تلاوت ثواب دی، خو الله تعبیر بل شان کوي. الله وی لیذکروا، قرآن می نازل کړي دی دې دپاره چې خلق ترینه نصیحت واخلي او په دې باندې عمل وکړي او دا د خپل ژوند قانون وګرځي. او که یو انسان تلاوت کوي او په عمل کې نه راولي، په خپل ژوند کې نه راولي، د ژوند قانون یې نه ګرځي، دا لوستل دله نفع نه ورکوي، دا وله فایده نه ورکوي. دله به نفع او فایده او د قرآن